بسم الله الرحمن الرحيم. انتهائی قابل قدر والاحترام معزز سمعین، یو ملګره سوال کوي څه که چیرې انسان په چهرې باندې یا په څرمنې باندې وزلین ولګوي، نو آیا دغه وزلینو لګولو نه بعد کې انسان اودس کوي، نو دغه اودس د انسان ولا کیږي او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، که چیرې یو انسان په چهرې باندې وزلین یا لوشن وغیره داسې یو شی استعمال کړلو چې د هغې کې داسې مواد استعمال وو، یو پلاستیک وغیره، چې هغې د وجې نه څرمنې ته اوبه نه رسېدلې، نو بیا خو انسان دپاره پکار دا دي چې اول دغه لوشن او وزلین دا صابون وغیره سره صفا کړي، هغې نه بعد دغه کس ته بیا اودس وکړي. که بالفرض دغه لوشن او وزلین وغیره کې یو داسې مواد نه و، یعنې داسې یو پلاستیک وغیره داسې یو شی نه و چې هغې د وجې نه لاندې بدن ته اوبه نه رسېدې، داسې مواد په دغه لوشن او وزلینو کې نه و، که بیا دې نه بعد انسان سره د وزلینو سره د لوشن اودس کوي، نو دغه اودس د انسان ولا بیا کیږي. اصل کې خبره دا ده چې انسان څرمنې ته اوبه ورسېږي، یعنې کوم ځای وینځل په اودسه کې فرض دي، هغه ځای ته اوبه ورسېدله، نو دغه انسان ولا اودس هغه وشول. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.